بهتر دا دی چې دلته لایف کلاس کې څه تپوس را تپوس یا کوئ. ټیک شو. څنګه چې تاسو ته پته دا زموږ دغه د انسټیټیوټ باره کې او دا د کورسز وغیره مونږ کوو او انټرنشپس وغیره چې کم دی هغه چې کم لاست کې مینشن دی تاسو وایي چې دا صحیح حساب دی دا مختلف کمپنیانو کې کیدای شي دا ډفرنٹ کورسونه مونږ کوو نو څه کې چې پاسیبل یا هغې کې مونږ انټرنشپس کوو. څنګه چې اوس دا مونږ سره کم نیبوش کوالیفاید هلکان دي نو هغې دپاره پی ټي سي کې جابز راغلي دي نو مونږ هغې سره داسې نور مطلب سعودي کې زموږ سټوډنټان دي یا بل ځایونو کې نو هغې ته مونږ چې کم دی بیا ریفر کوو زموږ چې کم سټوډنټس دي نو دا د کورسونو حوالې سره دی. اوشه دا لیول 2 دی چې کم مونږ وایو نن انشاءالله سټارټ کوو. اوکوپیشنل سیفټي اینډ هیلث ایډمنسټریشن دی ته وایي. صحیح شو چې دا تاسو ته پته وي چې د اوشه څه مطلب دی او اسټیبلش شوی کله مطلب کله نه دا سټارټ شوی دی. اپریل 28 نه چې کم دی دا سټارټ شوی دی او یو ایس امریکا نو ځکه دا یو ایس اے سرټیفیکیشن یو دا چې کم آیوش دی دا یو کې وي یونایټډ کینګډم او هغه چې کم دی انسټیټیوټ آف اوکوپیشنل سیفټي اینډ هیلث او 1945 کې جوړ شوی دی. سې نیبوش دی هغه چې کم دی تاسو الریډي د هلکان څه کوی دی کې لګیا نیبوش نو لیول 3 دی د یو کې اے لیولز برابر دی څنګه پاکستان کې ایف ایس سی وغیرہ وي د دې ایکول دی نیشنل ایگزامینیشن بورډ ان اوکوپیشنل سیفټي اینډ هیلث نو دا د هغې باره کې معلومات دي چې کم کم کورس دی او کم باډي ده او کله نه ده او دا چې کم دی فنکشن دی ټو پرووایډ سیف ورکنګ انوایرمنټ چې انوایرمنټ سیف وي لیبرز ورکرز مطلب ورکرز کې ستاسو هر څوک راځي منیجر انجینیر مطلب هر یو قسم چې کم دی یا لیول والا تنان دی کې شامل دي. پریونٹ ډیمیج یا ایکسیډنٹ ټو ہز هیلث چې چاته نقصانونه رسي هیلث وغیره ته چې دې حوالې سره مونږ د هغې ذمهواري اخلو. بیا سیفټي حوالې سره وایي چې سیفټي څه ده. سیفټي از ا ساینس وچ وی سټډي هاو ټو پروټیکټ پیپل چې پیپل مونږ خلک پروټیکټ کو او پراپرټي زمونږ ډیمیج نشي او انوایرمنټ هم چې زمونږ ټیک وي پازیټیو وي او داسې انوایرمنټ کې ټمپریچر لایټس څه نه څه تاسو آیوش کې هم الریډي ویلي دي لکه څه تاسو به ویلي وي نیبوش کې هم لکه تقریبا ډېر شیزونه دي چې هغه کامن وي. نو ان شارټ وی ډیفاین سیفټي ایز سیفټي څه شی دی پی ای دی یو سمپل پی ای دی هغه پرسنل پروټیکټیو اکوپمنټ دی لکه څنګه دا هیلمټ اچولی دی کارټون دا جیکټ وغیره اچولی دی ګلوز شو ګلاسز شو ماسک شو شوز وغیرہ شو آپ پی پی ای وی سمپل پی ای آپ پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ میں وی اور دا چې کم دی پی لکه 3 پی دی اور یو ای دی مطلب پروټیکشن آف پیپل پراپرټي اینڈ انوایرمنٹ. نو سیفټي که تاسو څوک تپوسو کې دا ویلی شي یا النس ایبسنس آف هیلث چې کم دی مطلب چې چاته نقصان ونه رسي نو دې واجب مونږ سیفټي کوو. لکه دا هر چا خپل ذهن دی هغه خپل حساب سره د هغې جواب ورکولی شي. بیا چې کم دی ایکسیډنټ څه ته وایي یو وي انسیډنټ یو وي ایکسیډنټ وي انپلان که چا سوچ نه کړی چې ما سره به یو حادثه کېږي انوانټډي څوک هم نه غواړي چې حادثه وشي ما سره نقصان ورسي یا انسان باډي ته یا هغې پراپرټي ته یا مطلب د هغه ته الټیمیټلی د هغې د وجې فاینانشل نقصان هم کېږي. او بل دا دی چې سیفټي خلک څه د وجې کوي 3 ریزنز دی هغه یوش کې مونږ ویلي دي چې مورال دی یو خو زمونږ اخلاقي فرض دی چې مونږ اخلاقي فرض پوره کوو. دویم مورال دی چې زمونږ اخلاقي فرض دی. فاینانشل دی چې مونږ ته نقصان وغیره ونه شي مطلب ډفرنٹ چیزونه دي چې هغه هغې د وجې سیفټي لازمي فالو کوو. اور بل چې کوم دی لیګل هم وشو نو مطلب 2-3 چیزونه دي د وجې مونږ سیفټي فالو کوو. نو ایکسیډنټ څه دی وچ لیډس ټو انجري نو په دې کې مونږ سره څه وشي انجري وشوي مطلب لازمي خبره څه نه څه ډیمیج وشي او لاس وشي لکه څنګه دا مختلف اگزامپلز دي دا تن په وړو نه راوښودې دا وغورځېدو شور نه کر نو دا شانتې چې کوم دی مونږ سره ډفرنٹ چیزونه وشي نو لیډس ټو انجري چې چا نه چاته نقصان ورسي ډیمیج شي څه پراپرټي وغیره څنګه دا مختلف پکچرز ښکاري څوک لیډر نه راوغورځېدو هایټ نه او دلته دا مطلب انیملز د پسې ولګېدل یا بره نه څوک راپرېوته هایټ نه یا څوک یو تن هیلمټ وغیره دی چې بره نه څه خښته یا بل څه مټیریل راوغورځېدو داسې چې کوم دی څه شیش سره ونښتو یا بلیډ وغیره نه خپۍ وغیره کټ شوه داسې د بجلی دا مختلف یا ګاډي سره اکسیډنټ وشي یو نه یو داسې دغه وشي چې هغې د وجې تاسو ته نقصان ورسي
یا تاسو چې کم پراپرټي دا یا داسې لکه هغې نه لازمي خبره یا تاسو ته به نقصان کېږي یا ستاسو چې کم مټیریل دی یا پراپرټي دا هغه ډیمیج کېږي خرابېږي. انسیډنټ څه ته وایي لکه موسټلی عام الفاظ کې خلک هم دی ته دا وایي چې حادثه وشو خو خدای خیر کو مطلب انسیډنټ دی ته وایي چې څه نقصان وغیره پکې ونه شي. ان انپلان انوانټډ دا هم دغه خبرې چې مونږ پلان نه کړی انوانټډ چې مونږ غواړو نه چې مونږ سره څه داسې حادثه وشي. ایونټ دیټ هیز د پوټینشل خو دې کې پوټینشل وي چې لکه څنګه ستاسو اوس پوټینشل سره تاسو ناسې انرژي پوټینشل مطلب انرژي ده چې بھئی دا یو کار ټیک یا غلط کېدی شي خو دا انسیډنټ مطلب دا دی که یو پیره تا سره حادثه وشي نو پکار دا دی او تا ته څه نقصان ورسي نو پکار دی چې ته بل پیره ځان ته لازمي خبره سیفټي ته پریکاشنز وکړي نه بیا آینده که کېږي نو بیا ورته نقصان رسېدی شي. نو پوټینشل وي انرژي وي ټو کاز هارم چې تا ته نقصان ضرور رسوي. نو وایي انجری اور ټو ا پرسن بٹ ډډ ناٹ ډو سو مطلب څه نقصان ونه کړي. بیا هیزرډ باره کې مونږ وایو چې هیزرډ څه ته وایي لکه یو عام پن دی دې نه مونږ ته نقصان را رسېدي که دا زمونږ لاس کې یا داسې بل ځای کې باډي دغه شي نو وینه وغیره وځي داسې نور بیماریانې وغیره هم لګېدی شي څنګه مونږ سرینج شو یا داسې ډېر چیزونه دي چې هغه مونږ ته په نظر څه نه لګي خو د وجې نقصان کېدی شي. اوس اور دی دا هم هیزرډ دی خو د دې که ته صحیح طریقې سره یوز کړې نو فایدې هم دي او که غلط طریقې سره یوز کړې نو بیا نقصانات دي ټول. داسې دا بجلی ده نو دا آلریډي مونږ ته فایده هم راکوي خو دې د وجې سپارک د وجې اور لګېدی شي بجلی د وجې کرنټ لګېدی شي. anything with the potential to cause harm نو دې ټولو کې پوټینشل شته دی څنګه تاسو پین یوز کوئ ایون د موبایل چارجر وغیره شو داسې ډفرنټ شیزونه دي ایون وائی فای شو د موبایل سیګنل چې دا که د شپې سړی مثال د موبایل دغه سره ایږدي سره نو دا ورته نقصان انسان ته ډېر زیات رسوي مطلب ډفرنټ طریقو سره انسان ته نقصان رسیږي. نو هیزرډ همدا وي چې لکه عام طور باندې مونږ ورته خطره وایو. بیا رسک دی رسک آلریډي آیوش کې تاسو ویلی هم دی او دلته به انشاءالله مونږ مخکې چېرته راشي دوباره به ووایو. بیا رسک دی نو لایکلیهوډ وایي چانسز ته چې څومره پرسنټ چانس دی اندازه څومره ده. هیزرډ وډ کاز هارم نقصان به رسوي کمبینیشن وذ سیوریټي چې کم قسم یا کنسیکوینسز مونږ آیوش کې ویلو کنسیکوینسز وایي ریزلټ ته آف انجری چې څه ریزلټ به راځي څه ډیمیج کېږي به لاس دیٹ مایټ اکر چې څه نقصان کېدی شي. نو رسک آسان الفاظو کې همدغه دی چې څومره چانسز دي اور د هغې ریزلټ به څه وي. لکه مثال یو تن هایډ باندې کار کوي که راوغورځېږي نو اور پوډی هم خرابوي څنګه مونږ آیوش کې ویلو نو هلته چانسز هم زیات دي چې په هایډ باندې کار کوي پوډی هم ماته ده نو آلریډي چانسز هم زیات دي او لایکلیهوډ دا دی چې پوډی هم ماته ده او دا تن هایډ نه راغورځېږي هیلمټ وغیره څه نه دی اچولی نو چانسز هم زیات دي او ریزلټس به خطرناک وي. نو رسک ډېر های دی نو سیفټي دا وایي چې داسې ځای کې کار نه دی کول پکار فورن بلاک کول پکار دي هغه کې یا هغه مسله ختمول پکار دي. ولې 15 سټیپس دي مونږ آیوش کې ویلي چې ټولو نه اول آسان حل خدا دی خو پریونټ کا یا ایلیمینیټ کا ټولو نه آسان حل پهلنې فرسٹ پریورټي ایلیمینیټ کا. نو دا خو نه ده چې اور د وجې نقصان کېږي نو مونږ اور به نه یوز کولی دا کوکینګ او دا ټول شیزونو کې دا پکار راځي نو دې د وجې مونږ دا ختمولی خو نه شو ګیس چې دا خو لازمي خبره فایده درکوي د چې کوم کچن یوز دپاره یا داسې چې کوم ادر جنرل لایف یوز کېږي لازمي خبره څه نه څه فایده کېږي دی نه نو نقصان هم را رسېدی شي که لاس انسان ته وسوځي یا داسې نور څه بلاسټ وغیره وشي نو مسلې هم ورسره اسوسیټډ دي. نو رسک وي خو هغه مونږ څه کوو رسک کمولی شو ختمولی نه شو رسک دا یاد ساتئ رسک کمیږي او ختمیږي نه لکه زیرو نه شي کېدی هغه مینیمم مونږ کولی شو چې میکسیمم دی لکه څنګه مونږ د پوډی خبر وکړه چې په هایټ کار کې نو رسک زیات دی پوډی هم خرابه ده نو چانسز یې هلته لایکلیهوډ ډېر زیات دي نو آسان حل څه دی چې هغه مونږ پوډی ورته ټیکو لګو نو دلته هم چانسز کم شو. دویم دا دی چې مونږ هیلمټ او هر څه ګلوز چې مطلب څومره پی پیز دي هغه ورته پرووایډ کړو چې کومه هایټ سره سوټیبل دي چې هغه هم ورته پرووایډ کړو نو چانسز الټیمیټلی کم شو که ریزلټ خو نه کمیږي ولې چې په هایټ کار کې راغورځېږي نقصان خو به کېږي خو رسک چې کم هغه لایکلیهوډز دي هغه مونږ آلریډي کم کړو نو دې سره دا خبره وشوه چې یو نه حل مونږ ورته راوویستلو. نو دلته پورې انشاءالله کلیر به څه مسله به نه وي تاسو ته. اوس چې کوم دی مخکې ځو
اوس TBT دی ته وایي فیلډ کې دا شیزونه ضروري وي. لکه مثال په طور که یو تن نوی وي یا زوړ وي کمپني کې، هغه ته به ته ټریننګ لازمي ورکې سیفټي حوالې سره. ولې به ورکې چې هغه نه انسان دی لکه دغه نه هېرېږي چې یو فیلډ سره ټچ نه وي، یا بس هغه پې بیا پروا نه کوي. لکه دا انسان انوایرمنټ، دا خو به خبره تاسو پته انسان چې څنګه انوایرمنټ وي هغه که مثال یو انسان ښه پازیټیو انوایرمنټ کې نو هغه ته هر څه پازیټیو لګي. که یو انسان نیگیټیوټي دغه سایډ ته وي یا مطلب داسې انوایرمنټ کې نو هغه ته هر څه لګي چې یاره خراب کېږي، اسم څه نشته دی او مختلف څیزونه دي. نو دا ټولې مسلې. نو اوس موږ دلته TBT ته راځو. سیفټي انډکشن دی. A safety talk to workers before the start of work. ولې چې دا اوس چې کوم د کنسټرکشن سیفټي د هلته سایډ کې مزدوران، انجینران، هر څوک چې وي د کار سټارټ کولو نه مخکې به ټول ته پوهیږي. ورکر شفٹ از کالڈ ټول باکس ټاک. TBT دی ته مونږ وایو، صحیح ده. ان ټول باکس ټاک 4 things explained. څلور شیزونه وي. انفارمیشن دی چې چاته ته معلومات ورکې، انسټرکشن چې داسې داسې کول دي، بیا هغې نه علاوه انسټرکشن خو میلاو دي خو ورته پته نشته چې څنګه به کوم. هغې دپاره موږ ورته ټریننګ ورکو چې یاره پریکټیکلی هلته ورته هم ښیو. بیا سوپرویژن کوو، ګورم چې یاره داسې دا فالو کوي سیفټي یا نه فالو کوي. صرف دا نه چې انفارمیشن دی ورکو بس خبره ختمه. لکه مثال زه یم چې اور ولګي بیا به څه کوئ؟ نو تاسو وایئ چې سټینګویشر اوس چې تا ته پته نشته چې سټینګویشر څنګه استعمالیږي، نو هغې ته بیا مسله کیدی شي. اوس هغه څنګه وي آسان حل مې تاسو ته ښولی او ورځم چې د دې یوټیوب باندې انیمیشنز تاسو کتی شئ ویډیوز چې کم دغه وي د فایر سیفټي حوالې سره، یا داسې مطلب ادر انیمیشنز دي کم د فیلډ سره ریلیټډ دي، نو هغه ایزیلی دا ټاسک تاسو خپل هم کمپلیټ کولی شئ. هغې نه به تاسو ته نور هم آیډیا کلیر شي. څنګه مونږ یوش لاست کلاس کې مونږ ویلي هغه انیمیشن مې تاسو ته ښولی مو، دا کرنټس وغیره دا مختلف چیزونه چې هغه هر څه یو کار چې کېږي هغې نه مخکې زه ټول ټیم وغیره پوه کړم چې دا کار د دې طریقې سره کول پکار دی. مثال چې کم بینکونه دي پاکستان کې څومره، نو د دې طریقه کار دا دی که ستا مثال 8 سال ایکسپیرینس که 10 سال نو هغې څه کوي هلته کې لازمي خبره ټریننګ ورکوي تنانو ته. ولې ورکوي چې د هغې ته د هغې کمپني اصول باره کې پته ولګي. داسې موږ سره د ګروپ کې نن چې کوم دی دانیال بھائی دی دا هم زموږ تقریبا سینیر دی، نو دیم دوبۍ کې جاب وغیره کړی، نو دینه به تپوس وکړو چې دی څه وایي چې لکه ما خو دا کتلي چې پاکستان کې کم دا بینکس وغیره دي هغې کې چې جاب ته ځې نو لازمي خبره ټریننګ تا ته درکوي. نو دانیال بھائی تاسو خپل ایکسپیرینس شیر کړئ دې سره چې دوبۍ کې څه طریقه کاري چې کمپني کې هایرنګ کېږي نو ټریننګ ورکوي که نه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. यार मेरी जरा पश्तो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं उर्दू में बात करूंगा इजीली. ऐसा दुबई की तो मार्केट का ये है कि अगर आपको किसी भी चीज में जो भी कोई भी छोटी सी जॉब हो, छोटी हो या बड़ी जॉब हो, उसकी कुछ प्री रिक्विजिट होते हैं. जैसे वहाँ पे एशियंस के लिए मार्केट बहुत अच्छी है सेफ्टी वगैरह के लिए. उसमें अगर आपके पास ये चीज हो भी ना और आप सर्टिफाइड भी हो, उसके बावजूद भी आपको एक बूट कैंप कराते हैं, वो हफ्ते 1.5 हफ्ते का, क्योंकि हर कंपनी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं. उसके लिए बहुत जरूरी होता है. और वो भी ऑन बोर्ड उसी बंदे को करते हैं जिसके पास पहले से सर्टिफिकेशन हो, उसको ही ऑन बोर्ड करते हैं. कोई ऐसे रैंडमली उठा के ऑन बोर्ड नहीं कर सकते. सही. तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है उधर. वहाँ की मार्केट जीसीसी, सारे जीसीसी के हिसाब से ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक इनिशियली प्री रिक्विजिट होना चाहिए, तभी वो आपको ऑन बोर्ड करेंगे. सही. نو تاسو پوه شوئ چې مطلب دا دانیال بھائی دی زموږ سینیر دی، نو دیم آلریډي دوبۍ کې جاب ماف کړی. که خبره مقصد مې دا و چې یو کمپني کله تاسو جوین کوئ که نه نو په هغې کې انفارمیشن خو درکړي چېرې دا کار او بیا دې طریقې سره دی، خو بیا تا ته پته نه چې څنګه څه چل کول نو هغې دپاره دا ټریننګ ماسټ وي. سر جی جی سر جی دا ټول باکس ټاک به مونږ ډیلی خپل ورکرز لا ورکو دا میټینګ بور سره کوو کنه دا ډیلی کې بیفور سٹارټ دا ډیلی دی سره ټول باکس ټاک. ولې چې دې کې ګوره چې کم غټې کمپنیانې دي لکه مثال پېښور کې BRT وه نو دې کې شفټونه وي، مارننګ کې به تنان بیل وي، ایوننګ کې به بیل وي، څوک به پکې نوې راځي څوک به پکې زوړ وي، خو ته چې کم دی آل ورکرز ته به دغه ورکې دې کې انجینیر هر څوک راځي. دا نه چېرې صرف دا مزدورانو ته به زه ټریننګ ورکوم، زه به ټولو ته ټریننګ ورکوم. لکه
ټریننګ به مور کوم هغې نه علاوه چې کله کار ته دی ځي نو ټول به زه ګایډ کوم اور اصل چیز زما په خیال کې دا دی ټریننګ څنګه د دانیال بھائی هم ویل چې دیم آلریډي دوبۍ وغیرہ کې جاب کړی نو پاکستان کې هم که تاسو چېرته بینک وغیرہ یا ښه کمپني ته ځئ نو داسې نه چې بس ډایرکټ راشه جاب سټارټ کړه ټولو نه اول چې کم دی یو هفتې ټریننګ وي ستاسو لکه څنګه آسان اگزامپل تاسو ته ما درکړه چې پاکستان کې څومره بینکس دي نو دې کې چې کله ستا اپاینټمنټ وشي نو اپاینټمنټ چې دې وشي نو ډایرکټ دې نه هایر کوي ټولو نه اول یا به ته ځې کراچۍ ته یا اسلام آباد ته یا هلته نه یو ټرینر راځي چې څومره نوې سټاف وي ټول ته ټریننګ ورکړي چېرې زمونږ کمپني دا اصول دي داسې سیلري وي دا ټول مطلب A to Z هغې ټرین کړي 9 to 5 موسټلی د هغې چې کوم د ټریننګ سیشنز وي او ښه زبردست زیاتر خلک پکې صرف خوراک له راځي چې ټایم پاس کړي اور ورته TADA میلاو شي لکه دا بیا ډفرنټ ټایپ دغه کېدي شي زه ډسکریج کوم نه خو زه دغه یم چې لکه موسټلی خلک بیا سې دغه ته راځي خو چې کم نیو فرش ته ناني نو هغې ته د ټریننګ نه ډېره غټه فایده کېږي تاسې ستاسو سیفټي حوالې سره نو تاسو ته به لازمي ټریننګ درکوي او بیا اهم شیز سپرویژن دی چېرې یو کار ما چاته په حواله کړی چې هغه صحیح طریقې سره کار کوي یا نه کوي دې حوالې سره مونږ هغه ټول چیزونه ګورو نور څه کوېشن شته عابد بھائی ستاسو یا بل چا سرجی کلیر شوم په دې باندې خو ما ویل چې لکه دا ټول باکس ټاک به اوس لکه بالفرض زه په سیفټي دغه ولګېدم نو ډایرکټ خو به زه نه ورکوم که نه یو کال خو به هلته ټریننګ مال راکوي که نه کال خو نه خیر میاشتې کېدی شي هفتې کېدی شي باقي بس څه دی خلک به پوهېږي که نه چېرې چې بجلي ته ځې نو دا ګلوز لیکچر به ورکوې که نه سر یو لیکچر به ورکوې مطلب که نه 20-25 منټ یا 15-20 منټ بس ته ورته څه وې چېرې هیلمټ نه کوزوئ کار دوران اور گلوز وغیرہ به اچوئ ماسک به اچوئ دا سختی ضروري د هغې نه علاوه ته به پې سپرویژن کې چا هیلمټ وغیرہ نه اچولې نو ته به پې دغه کولی شي سایډ پې کار بندولی شي صحیح شو که نه چېرې دا کار مه کوه دې ځي کې ٹھیک شو سر نو مطلب دا بس آسان ټاسک دی چېرې هلته هغه ته آلریډي تا دا درې چیزونه وکړه اوس اصل چیز دا دی سپرویژن دی چې هلته ته سپرویژن سټارټ کا چېرې آیا دا ستا خبرې مني دا نه چې ستا مخامخ وي ټیک د زه به هیلمټ اچوم باد کې نه اچي نو دا وکړه سبا له حادثه وشوه نو ته سیفټي افیسر یې د اوشه حوالې سره یم ولې چې دا د فیلډ کار دی ټول اوش چې کم دی هغه وایټ کالر جاب دی او دا اوشه چې کم دی دا کنسټرکشن سیفټي د کنسټرکشن مطلب فیلډ کې څومره کار کېږي دا هغې ریلیټډ دی نو تاسو به لازمي خبره چې ټول تنانو سپرویژن به کوئ کم ځای کې مسله وي ریسک وغیرہ یې ختمولی نه شي کمولو کوشش به کوئ او سر جی تاسو دا یو خبره وکړه سر که نه سوري سر تاسو خبره کټ کوم سر جی تاسو ویل چې لکه دا سیفټي افیسر یا سیفټي منیجر چې کوم دی هغه به په دغه باندې خیال ساتي په ورکر سره په انجینیر او په د نور که نه نو انجینیر سره ټول راځي که نه جی سر او که نه ورکرس نو انجینیر خو آلریډي ایجوکیټډ سړی دی سر جي هغه ته خو به هر څه پته وي چې دا ځای لکه ما دپاره هیزډ کېدی شي دلته رسک کېدی شي نو هغه به مونږ ګایډ کوو سر لازمي خبره ده یار لکه مثال په طور چې ډېر خلک اور کانفیډنټ شي چې نه بس دا خو ماته مسله نه کوي دې نه مخکې که بجلی والا انیمیشن مو کتلي آیوش کې که درته یادي اتن ویل چې مړه زه خو د بجلی ایکسپرټ یم هیلمټ پکې دا ګلفس پکې چا اچولي زه به ډایرکټ کار کوم نو هغه بیا بجلی ونیولو او مړم شو بل چې دغه نه راکوشوي او که درته یادي کا در نه هېر شوي زه درته لګوم یاد دي سر جي یاد دي راته بلکل سر انیمیشن تاسو مونږ ته بله ورځ لګولی او که نه چې بجلي دې ونیسي بس بیا د حساب برابر شي ټیک شو سر نو چې بس بجلي دې ونیسي نو بیا ته هېڅ هم نه شو کولی ته باسې اور کانفیډنټ کېږي نه نو دا هغه څه وي دا ورکرس انجینیر هر څوک اور کانفیډنټ کېدي چې یاره زما خو دومره ایکسپیرینس دی زیاتر خلک به مو کتلي پستنه باندې ډایرکټ خېږي مثال د بجلی کار کوي وایي مړه زه خو د بچپن نه 20 سالو نه کوم بجلی خو ماته څه نه وایي اور بس ډایرکټ د ګلوز نه کوم بغیر د دغه نه پلاس نه کوم لاس سره یې کوم نو بیا چې بجلی ونیسو بس بیا حساب کتاب خراب وي نو ستا د خبرې جواب دا دی چې ته به هر یو تن ګایډ کې دا ستا ذمهواري ده که یو تن پوهېږي یا نه پوهېږي هغه به ته لازمي ټرین کې لکه څنګه یار مونږ اسلام کې وایو مثال په طور چې تبلیغ کوو نو تبلیغ اصل مقصد دا نه چې یاره مونږ مسلمانېږو دوباره خو چې زمونږ کم ایمان دی چې هغه دوباره راتازه شي نو د دې اصل مقصد هم دا دی د TBT چېرې ته هغې ته دا یادې چې یاره زه ستا خیال ساتل غواړم ستا د سیفټي حوالې سره زه خبره کوم
نو انشاءالله امید دی اوس په فل کلیر شوی څه مسله ونی سر جی دا انډکشن څه مستقل انډکشن مطلب دا دی کنه چې زه تا نه انټرویو والا ما جاب وغیرہ هر څه دی وشي نو انډکشن دی ته وایي او ما خبره ده چې زه تا خپل کمپنی کې اخلم کنه انډکشن دی ته وایي جاب انډکشن مطلب چې کله زه کمپنی کې نوې تنان هایر کوم نو دی ته انډکشن وایي هایرنګ لکه نوې تنان زه جاب دپاره هایر کوم نو دی کې څه داسې هم کیدی شي چې زاړه وي او څه نیو هم کیدی شي داسې ده لکه کمپنی کې خو ډفرنټ دغه وي څه خلک کمپنی پرېږدي څه خلک جوین کوي او څه خلک پاتې کېږي څه خلک ځي نو دا خو د هر چا خپل حساب چاته بل ځای کې ښه جاب میلاو شي اور د چا خلکو بیا دا مایند جوړ شي چې زه به خپل انشاءالله بزنس کوم جاب به نه کوم لکه څنګه زما مایند چینج شو دی نه اول ما جابونه هر څه کړي دي اوس زه صرف بزنس کوم مثال نو خبره مقصد دا دی چې یاره زما مایند اوس چینج شو نو هغه کمپنی هر څه کار هغه ما پرېښو نو لازمي خبره هغه ځای نه زه لاړم نو هغې ته به بل تن پکار وي نو داسې هر ځای کې وي چې یو تن سټیپ فارورډ شي یا بیک شي نو هغه بیا هلته اپرچونیټي راځي نو دې د وجې جاب انډکشن کېږي مطلب نوې تنان هایر کېږي هغه هر څه کمپنی کېدی شي یا یو کمپنی نه وي هغې ته نوې کمپنی دپاره تنان پکار وي نو مختلف چیزونه کېدی شي ټیک ده بیا ریسپانسبیلیټي څه دي ایز ا منیجر دا خو موږ آیوش کې هم ویلي ډیلیورینګ پریکټیکل ټریننګ اوس خبره څه ده د پریکټیکل شوه چې دلته مطلب سایډ باندې نو ته به ورته پریکټیکل ټریننګ ورکوې چاته لیبرس او ورکرس کې مطلب ستا پروجیکټ منیجر راځي هر څوک راځي که سایډ کې تاسو وګورئ که انجینیر یي که پروجیکټ منیجر یي که هر څوک یي ټول به هیلمټ اچي دا نه چې یاره پروجیکټ منیجر به هیلمټ نه اچي او مثال دا به اچي یا آسان حل چې ته زه اگزامپل درکړم داسې خو چېرته نه شي کېدی چې مثال آرمي یا پولیس ولی د هغې کې ویم چې نه افسر به هیلمټ او دا ټوپی وردي به نه اچي او دا نو ټول واړه به اچي نو داسې خو نه شي کېدی ولې چې ایکول رول دی ټولو دپاره سیم کمپنی یا ارګنایزیشن سیم رول دی ټول به دا فالو کوي داسې نه شي کېدی چې یاره څوک به اچي او څوک به نه اچي نو ټولو دپاره اپلیکیبل دی ته به انفورس کې لازمي خبره په دې به ته زور کې چې هیلث اینڈ سیفټي چې کوم رول دی چې هغه امپلایز فالو کړي مطلب کم آغازي کې نوکران دي کمپنی کې جاب کوي نو جاب خو هر څوک کوي لکه که پروجیکټ منیجر وي هغه هم جاب کوي که ایم ډي وي مثال هغه هم هلته کې جاب کوي لګیا دی داسې ډفرنټ خلک کېدی شي بیا هغې نه پس انویسټیګیشن کول لیک ایکسیډنټ کېږي ایکسیډنټ انویسټیګیشن ځکه کوو چې څوک ریسپانسیبل دی دا یې موږ ته پته ولګي د هغې نه علاوه کاسټ پته ولګي چې څه د وجه شوي دي کازز موږ وګورو څنګه موږ آیوش کې هغه فورکلیفټ ټرک والا چې کوم موږ ایکسیډنټ کتلی دا یې ریزنز دا و چې یاره سوپرویژن صحیح نه هر چا خپله خوښې سره به کمپني ته راتله او چټي به یې کوله انسیډنټ دا یي چې نقصان وغیره خو ونه شي خو بیا به موږ ریپورټ او دغه به یې چک کوو چې دا ولې وشو دا کار مینشور ورکینګ ایریا چې هغه ایریا کې هیزرډ نه وي هیزرډ مطلب دا د ریسک مونږ یادو که هغې کې ریسک وي خو هغه مونږ راکم کو نو مطلب ډفرنټ طریقو سره هغه مونږ راکمو نو ورکینګ ایریا هیزرډیس فری چې هغه ځای کې خطره مثال یو ځای کې ګیس لیک کېږي او ته چې کم دی هلته ناستې ویلډینګ وغیره کې نو هلته ایزیلی اور لګېدی شي نو زه به داسې کوم چې هغه کم ګیس لیکیج دی هغه به زه بندوم یا مثال ته په پټرول پمپ ولاړې او ته هلته کې سګرټ دې لاس کې نیولی نو دا څه دی دا هیزرډیس دی خطرناک دی او دې د وجې نقصان کېدی شي نو په دې وجه مونږ به هغه ځای کې داسې به پمپونو باندې کتلي تاسو چې دا کراس ساین وي چېرې دلته به سګرټ نه څکې او انجن به آف کې چې کله ګاډي کې پټرول وغیره اچولی اور لګېدو چانسز دي نو ځکه دا تر شیزونو باندې داسې کراس ساینس لګېدلي یا څنګه جومات کې دغه وي داسې کراس لګېدلي موبایل باندې چېرې موبایل د وجې سړي ټول هغه کنسنټریشن چې کم دی فوکس خرابېږي نو دا مختلف شیزونه دي چې هغه به مونږ خیال به کوو د دې شیزونو ولې چې هر څه ذمهواري د سیفټي افیسر ده تنخوا خو به یې ښه ډېره وي خو دا یې ریسپانسبیلیټي هم ډېره زیاته وي نو تاسو به د هر څه خیال ساتئ چې زه شیور یم 100% خپل طرف نه ایکسپیرینس حساب سره چې د دې سایټ کې څه مسله نشته هر څه اوکې دي بیا وای ټو منیج سیفلی دا خبره ده ولې دی دا درې ریزن مونږ آلریډي آیوش کې ویل مورل دی زمونږ اخلاقي فرض دی دویم زم اخلاق نشته خو لیګل دی یاره چې په ما باندې څوک ایکشن وانه لی مثال پی ډي اے دی یا سی ډي اے یا فوډ ډپارټمنټ داسې مختلف
ډپارټمنټس دي نو هغه تا باندې ایکشن اخیستی شي، تا باندې جرمانه لګولی شي، سیل کولی شي او مطلب جیل وغیرہ داسې مختلف چیزونه کیدی شي. هغې نه علاوه چې ریډیوس فاینانشل مطلب تا ته فاینانشلی نقصان کیږي، لایف د خلکو سیف شي، انوایرمنټ هم ټیک وي ستا د وجې، دا نه چې ستا د وجې دا چیزونو ته نقصان رسي نو دا خبره بیا خطرناکه ده. نو داسې زموږ دا یو ماډیول دی کې وشو. دویم چې کوم دی هغه به زه اول اړوم بیا به زه تاسو ته سینډ کوم ولې چې هغې کې مسله شته. دا ګورئ چې دا زه کلیک کوم ډایرکټ دی اوپن کیږي. نو دې سلایډ کې لږه ګړبړ شته دی نو هغه به زه چیک کړم لکه ټیک به یې کوم بیا به انشاءالله زه تاسو ته ګروپ کې در سینډ کوم. فلحال خو هغه غیب شو بیخي چې چېرته لاړو. زه دلته نه ګورم د بل سلایډ در راوړم چې هغه مونږ کولاو کو. دا اصل کې لږ زاړه سلایډز زاړه مطلب دا دی دا مونږ دې کې چینجز وغیرہ نه دي کړي نو هماغه سلایډز دي که نه. نور دې کې ډیټا هر څه اوکې دي مطلب څنګه آیوش والا دي هر څه ټیک ټاک دي اتھینټک دي. اوس د پی پی ای باره کې مونږ خبره کوو. څنګه ما تاسو ته سټارټ کې ویل پی پی ای څه شیز دی لکه پرسنل پروټیکټیو اکوپمنټ چې انسان ته حفاظت دپاره ډفرنټ چیزونه که هغه ګلاسز دي که هغه چې مطلب د ګلوز دي که ماسک دی داسې مختلف چیزونه دا ټول به مونږ دلته کې انشاءالله ون بای ون ډیټیل سره به دې کې مونږ ګورو. نو پی پی ای دغه مقصد دی چې خلک چې کم دی سیف کول. پهله د هیډ دپاره څه وي هیلمټ وي دا خو لازمي خبره ده. بیا په دې کې لږ ډیټیل سره مونږ وایو چې هیلمټ کې 3 قسمونه دي. دا 3 قسمونه د کوالټي حساب سره نه دي دا د ورک حوالې سره دي. پهلنی قسم چې کم دی کلاس اے هارډ هیلمټ دا کم ځای کې استعمالیږي کنسټرکشن فیلډ کې استعمالیږي. دس هیلمټ هیز 2 inches gap inside مطلب دننه 2 inches gap وي ته وایې چې فوم وغیرہ یا داسې یو فلیکسیبل مټیریل چې هغه سر ته ستا نقصان ولې نه رسوي. څنګه مونږ آیوش کې انیمیشنز کې کتلی وي بره نه خښ ته راوغورځېږي نو هغه انسان که په هیلمټ ولګي نو ستا سر ته نقصان نه در رسوي. نو ډېر داسې شیزونه دي چې که هغه ډایرکټ در سره ټچ وي نو ستا سر ته لازمي نقصان در رسوي. نو کلاس اے دغه شو مونږ سره. بیا چې کم کلاس بی دی الیکټریکل هیلمټ دی یوز ان الیکټریکل فیلډ کم ځای کې د بجلی کار کیږي. نو دا څه وي هیلمټ هیز لیدر انسایډ دی کې لیدر وي اوایډ الیکټریک شاک چې کم کرنٹ وغیرہ دی چې هغه ونه لګي. نو مطلب مختلف یوزز دی پرپزز دپاره بیل بیل قسم دغه مونږ استعمالو. کلاس سی دی کمفرټ هیلمټ بمپ کیپس یوز فور سایټ وزټر چې یو څوک هم سایټ وزټ ته راځي لکه نن سبا مثال تاسو چېرته هسپتال ته ځئ هر ځای کې درته وایي چې ماسک واچوه ګینې انټري نشته. نو داسې چې څوک فیلډ ته رادننه کېږي نو هغې ته وایي چېرته دا فلانې پی پی ای استعمال کا ګینې سایډ ته الاؤډ نه یې او موسټلی داسې وي چې آوټسایډرز بیخي الاؤډ نه وي. نو داسې چې کوم دی مونږ سره دا هیلمټ کلاسز ود امیجز دي هلته پکچر درته ښیي چې یاره کلاس اے کې دا قسم هیلمټ دی دا د بجلی والا دغه چې کم دی مختلف دلته کې راته ښیي لګیا دی. سر جی وای نو بیا خو چې کم ورکر د الکتریکل مطلب د بجلی کار کوي نو هغه له مونږ بیا الکتریکل هیلمټ ورکو او لازمی خبره ده. او چې کم د کنسټرکشن کې څه کار کوي نو هغه له مونږ هارډ هیلمټ ورکو. بالکل همداسې ده. دا دلته پاکستان کې به ډایرکټ حساب دی هم یو قسم هر یو استعمالوي خو اصول دا دی چې د هر یو به بیل بیل وي. کلاس چې کم دی مطلب دا چې کم تاسو ته ښکاري دا موسټلی زیاتر ورکرز لیبرز ټایپ چې کم وي دا بجلی وغیرہ د دې هم داسې دا اچولي تاسو به کتلي او دا الکټریکل خیر دومره خاص څوک پاکستان کې خو دلته خاص نه دلته هم ښه ارګنایزیشنز ته دی هغې کې استعمالیږي خو موسټلی خلک یې بې پروایي د وجې نه استعمالوي او دا بل نارمل دغه دی یوز دپاره وزیټرز دپاره دی. بیا چې کم دی کلرز دی د کلرز خپل مطلب وي وایټ هیلمټ چا دپاره دی انجینیرز او یا ایگزیکټیو مطلب چې څوک مشران دي هغوی به دا هیلمټ اچي وایټ کلر کې ټیک ده. بیا دویم چې کم دی بلو هیلمټ دی نو دا د چا دپاره دی اپریټر دی لکه د دې مقصد دا دی یار آسان الفاظو کې چې کلر نه مونږ ته د دې ډیزګنیشن او د کار
حوالې سره پته لګي چې بلو هیلمټ چا چولې آب اپریټ کوي څه شی یا به لف اپریټ کوي یا به کرین اپریټ کوي یا به ایکسکیویټر څه نه څه داسې یو مشین به چلی نو په دې وجه مونږ هغې ته د کلر حساب سره دغه ورکوو هیلمټ. بیا ګرین هیلمټ څوک استعمالوي سیفټي افیسر به ګرین هیلمټ اچولي. بیا چې کوم 4 نمبر دی ریډ هیلمټ دی دا د چا دپاره الکټریشن چې کوم د کم کار وغیره کوي هغې دپاره دا ریډ کلر مونږ هیلمټ استعمالوو. یله کلر څوک استعمالوي لیبرز لکه موسټلی بجلی والا لیلمینز او داسې کم د ورکرز وي لیبر ټایپ نو هغوی هم دغه یلو هیلمټ استعمالوي نو د دې مقصد هم دغه وي. بیا چې کوم دی براون هیلمټ دی دا د چا دپاره ویلډرز شو های هیټډ آپریشنز مطلب دا مثال څنګه د سریې فیکټري شو یا ماچس شو یا بل داسې ډېرې فیکټریانې دي چې هلته های هیټ کار وي لکه د ټول ورځ اور سره ستا تعلق وي نو هم پلاستیک و دا شیزونو خرابېدي شي خو دا چې کوم براون هیلمټ دی د دې کوالټي به لږ ټف وي هغه اور نه اخلي لکه مثال موبایل شو کیبورډ لیپټاپ دا ټول شیزونه آلموسټ دی کې پلاستیک نه دی کې اور لګېدی شي اسانه سره نو دې ته که ته بل دغه استعمالوې نو بیا صحیح کار نه کېږي که ټول خو مونږ د سټیل یا بل څه باډي نه شو جوړولی که مثال سټیل نه جوړ کې نو بیا خطر پکې د کرنټ راشي نو مطلب هر څه فایدې هم شته نقصانات هم. او دا میټینګ چې کوم دی دا اوس په ډسکنیکټ شي 1 منټ کې نو دا بیا دوباره زر ریجوین کړه ټیک ده دا 1 منټ کې ختمیږي چې خپله به بند شي بیا به تاسو واپس یې جوین کړئ دوباره ټیک ده نو زه یې دلته نه ډسکنیکټ کوم هسې برده دلته پورې خو تاسو پوه شئ انشاءالله څه مسله به نه تاسو ټولو ته کوي نو خیر دی بیا اینډ کې به هم رانه تپوس وکړئ ریوایز کوو به نو دا مونږ هیلمټس وویل کلر حساب سره چې وایټ کلر انجینیر ایگزیکټیو چې کم ټاپ کلاس خلک دي انجینیر هم ټاپ کلاس دغه کې تقریبا راځي نو دی به وایټ هیلمټ یوز کوي بلو به څوک یوز کوي اپریټرس به یوز کوي که څوک مشین چلوي کار څه چلوي نو بیا ګرین هیلمټ دی هغه به د سیفټي افیسر وي نو مطلب هیلمټ نه مونږ ته اندازه کېږي چې دا څوک دی څنګه ما تاسو ته بار بار اگزامپلز درکړی که آرمي والا وي یا پولیس والا نو درته راځي نه غوږ کې درته نه وایي چېرې زه آرمي والا یم ته د هغه یونیفارم نه ډایرکټ پته لګي تا ته چېرې دا مثال آرمي والا یا پولیس والا یا داسې بل څه ډپارټمنټ والا کېدی شي نو خبرې مقصد دا دی چې دا کم هیلمټس یا داسې دا یونیفارم اچي نو دی نه مونږ ته کلیر کټ پته لګي چې دا د څه حوالې سره یا د ډیوټي سره نو داسې چې کوم دی هیلمټ کوډز دي وایټ د انجینیر منیجر شو سپروایزر فورمین وغیرہ دی دا وائٹ کلر یوز کوي نو گرین چې کوم دی مونږ سره دا سیفټي افیسر یوز کوي براون چې کوم دی ویلډرز وغیرہ هماغه شیزونه دي اوس پکچر سره دي بیا بلو چې کوم دی څوک اپریټر وغیرہ وي هغه استعمالوي یلو چې کوم دی لیبر شو ارت مووینګ اپریټرز هغې هم استعمالولی شي مثال نو ډفرنٹ دغه کېدی شي ریډ چې کوم دی یا براون دا چې کوم مونږ ویلو الکټریشنز دپاره وي داسې چې کوم دی ایر پروټیکشن هم مست دی داسې سایډ کې شور هم ډېر زیات وي نو دې د وجې انسان ته ډېر مسلې روزي دا نیبوش کې هم ډېر ډیټیل سره دی آلریډي دا تقریبا نن که هفتې جمعې پر ورځ هم تاسو چې کوم نیبوش کلاس وایي کې به تاسو ویلي وي یا ما په خیال هغه 12 بجې خو د بل چا کلاس وي نو مطلب دا دی چې هغې کې شته دی دا نیبوش کې هم ډیټیل سره دی نو ایر پروټیکشن ولې ضروري دی دا لازمي دی to avoid noise pollution لکه دې سره دای چې د انسان بی پی مسله جوړیږي یا غوږونو دا چې کم اوریدلو خاصیت دا ورو کمیږي یا غوږونو کې اسې اوازونه راځي مطلب مختلف مسلې د وجې جوړیږي نو ځکه ایر پروټیکشن مست دی نوائز پولوشن میں کاز هیرنګ لاس بس اورېدې نشي یا ډپریشن سره ډپریشن تم تلی شي ټینیټس مطلب بس غوږونو کې داسې آتش اوازونه راځي لکه مثال یو تن ته موبایلز باندې کال ډېر زیات راځي نو کېدای شي تاسو سره هم دا چل شوي چې سړی بیا موبایل وګوري نو کال مال نه راغلی اصل کې د هغه روټین داسې جوړي چې هغه ته دا لګي او ادر منټل لکه ادر دماغي مسلې د ایر پروټیکشن نه کې که دا ته نه پروټیکټ کړي نو درته نقصان رسېدی شي آسان اگزامپل مې تاسو ته درکړی چې کوم دا ایرکرافټ دغه چې وي مطلب F-16 یا 17 دا تاسو ته پته ډېر شور کوي جهاز وغیرہ نو هغې چې کوم پایلټس وي نو هغې ایرمف استعمالوي لکه څنګه موږ ته هینډ فري لګي که نه
داسې ایر مفس یا آی کې سوي د هغه شور چې کم دی هغه کنټرول کوي. نو مطلب ته چې کم دی بالکل ریلیکس فیل کې تا ته شور نه محسوسیږي. نو داسې چې کم دی مونږ هغه یو اگزامپل ویلو دا کلنډر والا چې کلنډر ټولو چغې وي نو دا شپې خوب کې د هغه حساب کتاب هم ګډوډي. نو داسې مختلف مسلې دي. بیا پهلنی کم پرابلم دی ایر پروټیکشن دی ایر پلګ دی. پهلنی طریقه لکه څنګه دا وړې وړې ټوټیانې د غوږونو کې بس سړې ولګي نو یو خو دا حل دی. یا دا بل مونږ دغه لګولي چې داسې قسمه انټریان هم راغلي دي نن سبا. دویم چې کم دی کینال کیپس دی لکه دا قسم څنګه چې هماغه غټه هینډ فري ټایپ وي هغه داسې غوږونو کې مونږ لګولی شو. نو د هر څه فایدې او نقصانات وي. لکه دا ته ډېر زیات ټایم دپاره که لګې نو بیا غوږونه دړم کوي. لکه مختلف مسلې دي. ته چې کم تنان هینډ فري وغیره ډېر یوز کوي هغې ته به پته وي. نو دا بیا غوږونه باندې سخت درد راولي. سر باندې هم درد کېږي. لکه ډپریشن دا مختلف مسلې هم دې د وجې جوړېدی شي. بیا ایر مفس دي څنګه متوسل پایلټس وغیره شو هغې دا ایر مف وغیره یوز کوي. دا ټولو کې بیسټ دی. خو دا دی چې دا ځای ډېر نیسي او داسې لکه هر ځای کې استعمالولی هم نه شي. لکه عام خلکو خیال مو کړي معلوم چې غوږ کې لاس کې دي نو دا چې کم ایر پلګ دی دا هماغه شانتي حساب دی. خو دا دومره تکړه نه دي لکه مونږ پی پی ایز وایو چې دا ښه دي خو ټولو کې کمزوره طریقه ده. لکه دا مونږ رسک کنټرول کولو مونږ سره ټولو نه کمزوره یا ټولو نه آخري یو دغه دی حل دی. دې نه علاوه نور حل را سره نشته. نو دا ایر مفس دي مونږ سره تاسو په پکچر ښکاري. بیا چې کوم دی آیر پروټیکشن دی دا هم ضروري دی چې سترګو پروټیکشن به کې سپیکټیکلز دي مطلب داسې ګلاسز ټایپ وي دا به لازمي استعمالوئ. ګوګلز دي لکه څه چې کم دی د اوبو دپاره بیل کې دي چې دا لکه فیلډ ټو فیلډ ډیپینډ کوي چې کم فیلډ کې ته کار کوې هغه حساب سره به هغه پی پی ای به ته ډیسایډ کوې. داسې نه ده چې یو پی پی هر ځای کې فټ کېږي. لکه مثال په طور ته د بجلی کار کې ته ګلبز نه اچوې ته چې بس عینکې ما اچولي بس زه به ټیک یم نه. د عینکې خو ځان ته پی پی ای ده خو دلته حل دا دی چې ته به ګلوز اچې پلاسټک بوټس به اچې ربړ مطلب چې کم دی ارت دغه پروف وي دا شاک پروف وي چې هغې کې کرنټ لګېدو چانسز بیخي نه وي یا بالکل کم وي. داسې ویلډینګ دپاره بیل ګلاسز وي دا قسمه بلیکس بولې چې دا سترګې وغیره درته خرابولی شي یا سترګو ته هغه چنګاري وغیره لاړه شي هم نقصان کېږي. نو آی پروټیکشن هم سایډ کې مست دی. ولې کنسټرکشن فیلډ کې دا ټول کارونه کېږي تاسو ته به پته وي. نو داسې زه یم دا دوه دغه چې کوم دی سلایډز مونږ وویل ټوټل 22 سلایډ تقریبا مونږ وویل. نو دلته پورې که څه مسله وي یا څه کوېسچن وغیره وي ستاسو نو تپوس رانه وکړئ 1 by 1. دې ځای پورې خو کلیر دی سر او بس دا نن دپاره مو خیال ډېر دی. ٹھیک شو سر جی. हाँ तो बल चा सको क्वेश्चन भी यो तन्ना ना तपोस कोले से नहीं सर ठीक है क्लियर है ये काफी आज के लिए इंशाल्लाह. हाँ जी ये स्लाइड्स मैं आपको एडिट करके दे दूंगा सबको ना क्योंकि इसमें थोड़ी एडिटिंग्स करनी है. कोई मसला नहीं. जाहिद भाई और दा साजिद भाई ताऊ से प्रॉब्लम होनी से देखे सर जी प्रॉब्लम से नشته دا आवाज کټ کېده را کټ کېده نو کدا تاسو ایډیټ کوم خو جنن به وګورو به نه دا خو بس ان شاء الله ایډیټ به کوم بیا به اس چینل ته اپلوډ هم کوم خدا بس باقي ولې اوس ټایم را کټ کېده نو یو خبره بل نه راتله نو میټینګ پکې کېده صحیح بس دا اصل کې نت مسله ده خدا سوال به زه ایډیټ کوم بیا به اپلوډ کوم چینل ته اغه نه علاوه دلته پورې څه کوېسچن نه جی څه مسله نشته دی. خو اوس داسې و که عابد بھائی چې کم مونږ نن وویل دا ټول خپل الفاظو کې راته ټول ریوایز کا بیا داسې یو تن راته ریوایز کې بس بیا به آف کو. ښه جي سر جي. نو زه خپل مایک میوټ کوم تاسو یو تن به نمبر باندې ټول ریوایز کې چې کم مونږ نن وویل. سر جي مونږ ټول نه پیله دغه باره کې د سیفټي باره کې که نه نو आवाज درځي سر سیفټي باره کې مونږ وی سر نو سیفټي مطلب مونږ ها جی ها
سیفټي خو اسی اردو دغه کې مونږ چې دغه مینینګ کو نو حفاظت او تحفظ ته خو مونږ چې په خپل په کنسترکشن سایډ باندې مونږ دغه کو نو مطلب فریډم فرام ان اکسپټیبل ریسک اور هارم لکه دا مونږ ویلې شو دته کنه لکه یو دا ډیفینیشن هم دی چې absence of serious personal injury مطلب د یو سیریس د پرسنل انجری نه حفاظت هغه ته مونږ سیفټي ویلې شو او تاسو چې مونږ ته کم دغه کو نو سیفټي از ا ساينس ان ویچ وی سټډي هاو ټو پروټیکټ مطلب سیفټي مونږ سره یو داسې دغه دی چې هغه کې مونږ خلکو لا او پراپرټي لا او بیا مونږ انوایرنمنت لکه یو سیف ماحول چې کم دی هغه ورکولې شو دغه پروټیکشن مونږ کولې شو سر ټیک شو کنه سر بیا مونږ اکسیډنټ ویلو نو په اکسیډنټ کې مونږ سره داغه چې کوم تاسو مونږ ته دغه وکړو ډیفینیشن نو اکسیډنټ مونږ سره دی چې it is an unplanned uncontrolled and undesired event ٹھیک شو سر جی نو بیا مونږ وی چې which resulted to an injury damage property or death سر کنه لکه مونږ سره اکسیډنټ یو حادثه مونږ هغه ته اردو کې ویل شو مونږ سره اکسیډنټ یو حادثه وی چې پاغي کې مونږ ته نقصان ورسي هغه نقصان مونږ ته زمونږ پراپرټي ډیمیج هم کې دی شي پاغي کې مونږ ته لاس هم را رسیدي شي او هغه کې مونږ ته انجری هم را رسیدي شي مونږ زخمی کې دی هم شو څه قسمه انجری مونږ ته را رسیدي شي او بیا چې کوم سیریس کیس هغه کې راځي نو هغه کې مونږ ته زمونږ ډیث هم کې دی شي سر نو بیا مونږ اکسیډنټ دی باره کې وی کنه سر جی نو هغه نه بعد بیا مونږ سر جی انسیډنټ وی نو انسیډنټ خو نارمل چوس مونږ پښتو کې منو انسیډنټ مطلب یو واقعیا یا ماجرا مونږ وایو کنه مطلب یو واقعیا وشي خو مونږ ته نقصان داسې راو نه رسی او هغه واقعیا د نقصان وی او مونږ فیوچر کې بیا کله داسې مونږ سره وشو نو کې دي چې مونږ ته داغې نه نقصان راو رسی دا انسیډنټ نه نو انسیډنټ مونږ دغه ته وایو بیا سیمپل الفاظو کې سر بیا مونږ سر جی risk باره کې وینو risk هم په آیوش کې ویلو نه بوش کې risk کو انتهایی لګا risk is the combination of likelihood and consequences نو risk مونږ سره د دوه شیزونو combination دی یو خو likelihood مونږ دغه ته وایو چې chance of risk چې مطلب مونږ سره chance of accident مطلب مونږ سره chance څومره دی او بیا consequence چې کوم دی هغه مونږ result وایو چې مونږ سره بیا د دې آوټکم سره راځي د دې رزلټ به مونږ سره راځي دا مونږ دې ته ریسک وایو کنه نو ریسک مونږ چې کوم دی ریسک خو مکمل مونږ ختمول نه شو خو هغه مونږ چې کوم دی الیمینیټ کول نه شو خو مونږ ریډیوس کول شو دا مونږ ریډکشن کول شو چې کوم سیفټي پروسیجرز یا مونږ سیفټي اکوپمنټس یا مونږ پرووایډ کو ورک کرتا نو د ریسک چې کوم دی دا مونږ ریډکشن کول شو سر جی او بیا مونږ د ریسک نه بعد د هیزارډ باره کې وی سر نو هیزارډ مونږ سره لکه عام خطرې ته وي او هیزارډ چې کوم دی نو داغي چې سمپل مونږ دغه کو نو مطلب پوتنشل ټو هارم چې مطلب مونږ ته نقصان را رسول شي هغه سیس ته مونږه هیزارډ وایو هغه هر څه کې دی شي کنه الکتریسيټي هم کې دی شي فایر هم کې دی شي یو پزماکه باندې پروت یو میخ هم کې دی شي هغه زمونږ د لپاره هیزارډ کې دی شي ځکه هغه مونږ ته نقصان را رسول شي مطلب مونږ په هایټ باندې کار کوو زمونږ د هیلمټ نه یې چولې او مونږ باندې برنه سره راو غورځي دي کنه ورکټ هایټ مونږ کو هغه مونږ د لپاره هیزارډ دی نو هر لکه هیزارډ بیا مونږ سره مختلف ټایپس هم دي کې نو خو مونږ بیا ایو شو نه بوش کې ویل کنه نو هغه بیا ایکسپلینیشن کې وراشي مونږ بیا دې کې د هیزارډ باره کې وی سر جی ویری ګډ او سر او بلم ٹھیک ہے سر جی لگ ریوائز کی مطلب ٹھیک ہے ستا کانسیپٹس کلیئر دی ویری گڈ سر جی او ٹھیک ہے انشاءاللہ اوکے وی سر نو زاہد بھائی بس خپل الفاظ کوي بای بای بس ختم ہو انشاءاللہ صحیح شو سر ٹھیک شو سر السلام علیکم سر جی دینه پس موږ سره ټي بي ټي ټول بکس ټاکو وعلیکم السلام سٹارټ لکه مونږ آیوش کې څه ویل او مطلب بیا ټي بي ټي مونږ ویل دویم دغه کې جی وړاندې کې ومه او مطلب بس چې هر څه مننه زده کا خپل الفاظو کې وایي بس دا آسان چې ما ته پته ولګي چې سم زده کا کنه ستش کلاس مو شته څه په پوي را پوي نشي اصل مقصد می دا دی دا تاسو کولو مونږ نن وشاولم به چپټر سٹارټ کړو نو دغه د اکوپیشن سیفټي هیلث منیجمنت او د کی سیفټي ولې ضروري ده نو سیفټي لپاره ضروري ده چې مثلا مونږ ته نقصان او چاته نقصان نه شي هغه مونږ کنټرول کړو هغه کې بیا اکسیډنټ و چې اکسیډنټ هغه شي ته لکه مثلا یو دغه ته نقصان ورسی یا یو ګاډی بل ګاډی سره ولګي هغه کې
نقصان ورشي یو کس پکې وفات شي یا بل څه انجري نقصان ورسي نو هغې ته اکسیډنټ وایي او انسیډنټ هغې ته وایي چې لکه موږ ته یو پته لګي چې لکه دا موږ ته نقصان نارسي نو هغې موږ کنټرول وکړو او بیا بل و هیزډ هر څه کیدی شي مثلا بالپینن کیدی شي دا انسان ته دغه رسوي شي ستنې کیدی شي اور او بلا شي دونه کیدی شي کوم نقصان نسی او بل ټي بي 2 ټول بکسټاک او هغې سیفټي او انډکشن هغې کې بیا و انفارمیشن او انسټرکشن لکه سیفټي او سیفټي افسر به ټول دغه ورکړي چې لکه سیټ ته مثلا مخکې ورکر دي نو هغه به هلته کې پراپر چیکن کړي د کس هلمټ دستانې ګلبس هر څه برابر دي که نه هله به هغو ته بیا کار ته هر څه دغه کړي پرېږدي او دویم پکې و پی پی ای پرسنل پروټیکټ اکوپمنټ و نو هغې کې هیډ پروټیکشن و هلمټ و بیا کلاس ٹھیک د ساجد بھائی بس مطلب دا ان شاء الله کلیئر ہے مسئلہ بنی او زه به دا سلایډز بعد کې سینډ کوم او چې دې کې ایډیټینګ وغیرہ کول دي نو ان شاء الله دا ورته زه بیا بعد کې تاسو در سینډ کوم ان شاء الله نوٹ سم مسئلہ بنی او کلاس ان شاء الله ختمو ٹھیک تا تاسو आवाज کټ کی کلاس ختمو بس که څه کوېسچن بیا گروپ کې رانا تاسو کې ټیک شو اوکے اللہ حافظ السلام علیکم Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe.